السلام علیکم دوستانو، زمانوم دی میرولي خان او تاسو ګورئ تعمیر الاسلام چینل. جنات او جادو یو داسې حقیقت چې د دې د وجود نه انکار کول د مسلمان لپاره ممکن نه دي، ولې چې د دې وضاحت د اسلامي روایتو او د قرآن په دننه راغلي دي. دا دواړه ټکي جادو اصل کې د جناتو د مدد د کولو نوم دی. د دې کولو والا یا د دې چلولو والا دواړه د اسلام نه خارج دي، ولې چې د جادو په دننه الله تعالی نه علاوه د جناتو نه مدد غوښتل پکې راځي چې هغه سراسری شرک دی. د شریع اسلام په مطابق چې چا باندې د جادوګر نوم ثابت شي نو د اسلام په دننه د هغه سزا موت دی. د انسانانو دا فطرت دی چې د راتلونکي وخت په اړه کې معلومات وسیلولو لپاره او د جناتو په اړه کې معلومات وسیلولو لپاره ډیر بیتاب وي چې د دې عمل نه انبیا هم محفوظ نه وو، ځکه چې حضرت ابراهیم علیه السلام هم یو ورځ الله تعالی ته وفرمایل چې تاسو به د قیامت نه پس انسانان دوباره څنګه راژوندي کوي، چې الله تعالی ورته وفرمایل چې ولې ستا په دې باندې یقین نشته، چې حضرت ابراهیم علیه السلام ورته جواب کې وفرمایل چې زما یقین شته خو زما زړه ته به نور هم تسلي ملو شي. الله تعالی ورته وفرمایل چې ای ابراهیم ته څلور مرغۍ واخله او هغه ټوکړي ټوکړي کا او بیا هر یو ټوکړه په یو غر باندې کېږده او بیا هغه مرغو ته आवाज ورکړه، نو دا څلور واړه مرغۍ به ستا طرف ته په منډه منډه راغروانې وي او وګڼه چې الله تعالی غالب دی او حکمت والا دی. بالکل همدغسې په خلکو کې د غیب و خبرو په باره کې معلومات حاصلولو لپاره او د ایمان په کمزورۍ په وجه خلک د نجومیانو طرف ته رجوع کوي او د جادوګرانو طرف ته هم، ولې چې دغه نجومیان جادوګران ټول د پیسې لپاره هر کار کوي او د خلکو د دین یو کاروبار جوړ کړی دی چې د دغه خلکو ته پورا یو مینیو پیش کی، مثلا په کاروبار کې ترقی او ستا محبوب ستا په خپو کې حاضر، نور داسې د دروغو خبرې چې په دې جنسه کې ډیر اکثر لپاره لیک خلک هم راګیر شي. خو الله تعالی په قرآن پاک کې په واضح تور باندې فرمایي چې کوم مخلوق په ځمکه او په اسمانونو کې دی په دې کې څوک هم د غیب او علم نشي ساتلی سوا د الله تعالی نه. د دې نه ثابته شوه چې په انسانانو کې د ټولو نه افضل انبیا کرام داسې جنات او فرشتې هیڅ قسمه مخلوقو ته دا معلومات نشته او نه دوی د راتلونکي ټیم د تقدیر خبرې تاسو ته معلومولی شي، ځکه چې د دې معلومات صرف او صرف الله تعالی سره دي. اوس دلته کې سوال دا دی چې دا جادوګرانو په لباس کې دا جادوګران تاسو د نه لیدلي نه کتلي او تاسو ته د ستاسو د ژوندګۍ ټول حل په څه وجه ویلی شي. د ټولو نه اهم خبره دا ده چې د دې جادوګرانو پیژنګلو به کوو موږ څنګه او دوی کومې داسې خبرې دي چې تاسو نه پټوي. د جناتو او د جادوګرانو خپلو کې څه تعلقات وي چې په دې ویډیو کې به موږ همدغه یو څو اهم سوالونو باره کې معلومات کوو. انشاءالله د دې ویډیو نه پس بس تاسو په وړاندې جادوګر به هم ستاسو مخې ته نشي راتلی. نمبر 1 چې دی به اول ستا او ستا د مور د نوم تپوس کوي. دی به ستاسو جیز او ناجیز حاجتونو پوره کولو لپاره که ستا نه د مور د نوم تپوس وکړي یا ستا د نوم تپوس وکړي نو پېښ شوه چې دا خبره کنفرم چې دا مخامخ ماته جادوګر کس ناست دی، یعنی کې رکیا د انساني جسم نه د جناتو د وستو دپاره د دې انفارمیشن اړو ضرورت وي نه. ها البته په کاله جادو کې دا ضرورت وي او کله چې د دې جناتو مخامخ د قرآن پاک محسوس یو څو آیاتونه ویلی شي چې هغه جنات واپس را ظاهر شي په دغه بدن باندې او تا سره به مخامخ ټولې خبرې وکړي او د څه ناسه وعدې په مطابق به تا ته د هغه انسان بدن پرېږدي او جنات به ترنه لاړ شي. د دې نه علاوه د حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم نه هم ثابته ده چې د رقیه په دوران کې یو حدیث هم ثابت نه دی چې کله چې حضور صلی الله علیه و وسلم د هغه کس او د هغه د مور د نوم تپوس کړی وي. اصل کې کله چې یو انسان پیدا کیږي نو هغه سره یو جن او یو فرشته هم پیدا کیږي چې هغه ته کریم یا حمزات هم ویلی شي، چې دا جن پورا زندګي د هغه انسان سره وي او د هر خراب کار د پاره د بد کار د پاره د کس افساوي. او کله چې انسان هر ټیم په یو ګناه کې پروت وي نو دی نورم طاقتور کیږي په دغه انسان باندې او د هغې نه په نورو غټ غټو ګناهونو کې مشغول ساتي او کله چې ستا ایمان مضبوط وي نو دا بیا کمزوري شي. صحابه کرامو د حضور صلی الله علیه و وسلم نه تپوس وکړو چې حضور دغه جن تا سره هم شته، نو حضور صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمایل او ما سره هم شته، خو هغه مسلمان شوی دی او هغه جن ماته هر ټیم د نیکۍ هدایت راکوي. جادوګر همیشه د دغه جن سره واده کوي چې په هغې کې دا واده کېږي چې دا جن ته به څه فایده میلاویږي او جادوګر ته به څه فایده میلاویږي او بیا دا جادوګر د هغې بدله کې هر یو ناجیز کار شروع کړي. او کله چې تاسو د خپل او د خپلې مور نوم واخلئ نو په یو طرف خو دی چې تاسو کله د مور په نوم راوواړي نو دا ستاسو یو بېعزتي هم کوي، ولې چې د انسانانو پیژنګلي اکثر له د پلار د ذات نه کیږي د مور د ذات نه چې په دې طریقه باندې دوی د یو ناجیز مخلوق اقرار وکړي، بل په دې ذریعه باندې دوی ستا همزاد او دغه جن
دواړه یو بل سره ملو کی چې دغه جن ستا د همزات نه ستا د ژوندۍ باره کې ټول معلومات حاصل کړي او دغه جن یې بیا هغه جادوګر ته ورکوي او دا جادوګر بیا تاسو ته یو داسې شوده بازی شروع کړي تاسو هم وګڼئ چې ریشه دا بابا خو زما د ژوندۍ د هر حال نه خبر دی او دا بابا خو علم غیب هم پته لګولی شي اصل کې ستا د کمزوري ایمان په وجه ستا همزات پتا باندې ضرور شي او ستا چې هر قسمه معلومات وي هغه دغه جن ته تا د همزات بیان کړي د دې نه علاوه دا د مستقبل یعنی د راتلونکي وخت په باره کې هیڅ ته پته نه لګي او نه دې ته د دې خبرو پته لګي چې مخکې به ته څه کارونه کوي یعنی که په دې ټیم کې کم یو سړی په دغه جادوګر باندې ور حمله کړه نو دغه جادوګر دا جن بعد دې ته هیڅ نشي ویلی خو کم وخت چې ستا تیر شوی دی نو هغه خو دا جادوګر نشي بدلولی نه یې دا جن بدلولی شي خو صرف لږ د وړو خبرو معلومات ورته وي چې د دې نه ستا د متاثرېدو او د یریدو څه ضرورت دی امام ابن حنبل یو ورځ په بازار کې موجود و چې تا وکتل چې په یو کس باندې ډیر زیات رش لګېدلی او هغه به هر کس ته ویل چې ستا د غنمو بورې کې دومره د غنمو دانې پرتې دي خو چې کله د حضرت امام ابن حنبل نمبر راغلی نو هغه جادوګر غلی پاتې شو چې په دې باندې نو هلته کې موجوده خلک ټول حیران شو او وی ویل چې دا ولې داسې کار وشو احمد بن حنبل ورته وفرمایل کله چې تاسو خپلې دانې شمیرئ نو ستاسو د همزات هم تا سره موجود وي او دې هم هغه دانې شمیري چې هغه تعداد ستاسو د همزات عمدي جن ته وایي او دغه جن یې دی جادوګر ته وایي او ما د خپلو بورو دانې نه دي شمیرلي نو ځکه زما همزات ته هم پته نشته چې په دې وجه د دې جادوګر جن ته زما معلومات نه رسي نو ځکه دا جادوګر زما د دانو حل نشي ویلی نمبر 2 د علاج په نوم باندې ستاسو د خولو کمیز غوښتل او داسې نور عجیبه سیزونه غوښتل که چېرې یو انسان تاسو نه ستاسو د بدن سره ټچ شوي سیزونه یعنی ستاسو کپړې د بدن ویښته یا ستاسو نوکونه سم تاسو نه وغواړي نو پوه شئ چې دا جادوګر دی ولې چې د کاله جادو په دننه همدې سیزونو ته ضرورت وي ځکه چې د جادو په وخت کې به دا سیزونه ستاسو نسبت کوي دغسې که تاسو نه څوک انسان څه محسوس رنګ کې مرغۍ چرګه کارغه نور داسې سیز وغواړي بیا هم پوه شئ چې دا کس هم جادوګر دی ولې چې د دې چرګې حلالېدو یا د دغه سیزونو حلالېدو د الله تعالی د قربانۍ تذلیل کول دي د دې نه داسې بیا ثابت شي چې تا دا قرباني د الله په نوم نه بلکې د دغه جن په نوم باندې دی وکړه ولې چې دا جادوګر د دغه جن نوم اخلي او دغه قرباني کوي او تاسو ته اکثر له داسې هم وایي چې دا داسې ځای کې خښ کې چې کوم ځای کې د انسانانو تګ راتګ بالکل نه وي چې دا جن راشي او دغه قرباني اخلي نمبر 4 یا به دې تاسو ته داسې یو محسوس تعویض جوړ کړي وبې لیکي او دربې کړي او درته به وایي چې دا به تاسو کولاوی نه او یا دا تعویض به تاسو چېرته په داسې فلاني ځایونو کې سنبال کېږدئ چې په هغې کې به څه عجیبه قسم له لینونه او سانچې موجودې وي چې په هغې کې به د فرشتو نومونه هم لیکلي شوي وي په هغې کې اکثر له د قرآني آیاتونه هم لیکلي شوي وي او د دې هسې څه تروړ مروړ وکړي او په نجاست باندې مقصد دا شي چې په دې باندې د الله تعالی د مخلوق او د الله تعالی د کتاب هم تذلیل وشي ولې چې قرآن کریم الله تعالی د انسانانو د سمجھدارۍ دپاره رالیږلی دی دې دپاره نه دی چې تاسو یې دې تعویضونه جوړ کړئ او په مرو کې ځوړند کړئ ځکه چې دا د جادوګرانو طریقه ده نه د مسلمانانو هیڅ کله نه ده ولې که د لاجیکلي طور باندې تاسو ته دې تعویضونو کې څه خیر ښکاري نو بیا داسې کار وکړئ چې غونډ قرآن پاک په یو USB کې واچوئ او همغه USB خپلې غاړې ته وتړئ یعنی مطلب دا چې په تعویضونو کې هیڅ قسمه خیر نشته دی نمبر 5 یعنی داسې مشکوک قرآني آیاتونه ویل په غلې اواز سره چې په هغې باندې ته پوره مکمل طریقې سره پوهېږې هم نه بعض اوقات داسې کېږي چې دا جادوګر شروع د قرآن د ټکو نه وکړي او بیا په غلې اوازونو کې د شیطان کلام پړاول کوي او تاسو ته به داسې لګي چې دا موږ له څه د قرآني آیات دم اچوي نمبر 6 چې دا به تاسو له داسې څه محسوس ځایچې او لینونه جوړ کړي چې په هغې کې به داسې څه آیاتونه یا پکې قرآني آیاتونه لیکلي وي چې د هغې تر لرې پورې د قرآن پاک سره هیڅ قسم تعلق نه وي او که چېرې تاسو له داسې څوک وکړي نو پوه شئ چې دا هم جادوګر دی نمبر 7 اکثر له به تاسو ته وایي چې د 3 ورځو نه تر 5 ورځو پورې تاسو په یو تیاره کمره کې یوازې ټایم تیر کړئ او درته وایي چې تاسو به چا سره خبرې هم نه کوئ او نه به لامبئ بیا هم پوه شئ چې دا هم یو جادوګر دی او د جن تا باندې حاوي کولو لپاره د جن منپسند ماحول جوړولو لپاره دا هر څه کوي ولې چې په پلیت او په یواز انسان باندې زر شیطان حمله کوي نمبر 8 چې دا جادوګر تاسو ته دا هم ویلی شي چې تاسو به څه وخته پورې به نه په خپل بدن باندې اوبه لګوئ نه به لامبئ رالامبئ نه به د مانځه دپاره اودس کوئ او به درته وایي چې د اوبو نه به لرې یې د دې هم مقصد دا شو چې د دې انسان دا بدن دې پلیت شي او د شیطان د پسندیده ماحول جوړ شي او دا شیطان په دې انسان باندې حملاور شي نمبر 9 چې دې به تاسو له داسې یو خاص قسم د ګوډې یا داسې څه تعویض درکړي او تاسو ته ووایي چې دا د کور په دننه بس وځئ یا به هلته د کور کې د ور مخې ته به یې ځوړند کړئ
ولې چې دا به هم د دې جن پسندیده خوراک جوړ شي او په دې ذریعہ باندې به دا جن راغوستی شي چې د دې تعلق نه داسې څه کاله جادو سره شته او نه یې دین اسلام سره شته. مثال په تور دی به اکثر لتا ته وایي چې د سارې ټیمې به ته دا عمل کوي او یا به درته داسې سمات ګډ الفاظونه په دغه تعویض باندې ولیکي او درته به وایي چې دا په اوبو کې څکي. یاد ساتئ چې د دې څیزونو هم د دین اسلام سره هیڅ تعلق نشته. نمبر 10 که داسې یو انسان وي چې ستاسو د راتلونکي وخت تاسو ته ټول حل ویلي غواړي که چېرې د هغه انسان غټه ګیره وي او غټ پټکي هم په سر کړي وي او ډېره زبردسته حلیې هم جوړه کړي وي او تاسو به هم په دغه کس اعتبار نه کوئ او پوه شئ چې دا هم جادوګر دی. چې د دې وجه ما تاسو ته مخکې ویډیو کې وښوله چې دا ټول معلومات دی ستاسو د همزاد نه اخلي چې دا جادوګر خو نه ستاسو مستقبل تا د راتلونکي وخت څه پته هم درته نشته او نه درته دا پته شته چې اوس په دې ټیم کې ته څه سوچ کې. په دې وجه دی یو داسې انسان ګوري چې هغه څه په مشکل او تکلیفاتو کې ګیر وي او هغه مجبورن طور باندې دی نه متاثر شي او هغه په خپل ذهن کې وایي چې د دې خبرو خو صرف ما ته او زما الله ته پته دی مخامخ بزرګ سړي ته څنګه دا معلومات دی هم په دې طریقه باندې په تاسو باندې خپل اعتبار جوړ کړي چې د دغه ټولې خبرې به 99% ټولې دروغ وي. ولې چې د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې د جنات او رسایي اول تر اسمانه پورې زی اول ته کې دی د فرشتو ته غوږونه ایږدي او د انسانانو د قسمت فیصلې ته اوري او همدغه کې سره دی یو کم سل نور دروغ هم ملو کی او دی جادوګرانو ته وایي چې دا انسان گمراه شي او د الله تعالی په ذات باندې د ایمان کمزوري شي. ولې چې په بل سایډ باندې حقيقي د الله تعالی والا کس چې د هغه کردار به هم دا گواهی ورکوي چې د هغه د مخ نه والا تر د هغه د حولیې پورې او د لباس نه والا تر د هغه د گفتگو پورې هر چیز به گواهی ورکوي چې دا انسان پر سچ دی چې داسې کس به نه ستا د نوم تپوس کوي نه به ستا د مور د نوم تپوس کوي او نه به تاسو نه داسې د سیس ډیمانډ کوي او نه به تاسو نه د دې کار څه پیسې اخلي بلکې په اوچت اواز باندې به د قرآن پاک یو څو آیاتونه تلاوت کړي او په هغه طریقه به د جناتو والا رکس علاج وکړي چې دا یو سنت طریقه هم ده. خو د کم نصیبې نه داسې خلک ډېر کم دي دومره کم چې په وړو کې د مالګې برابر هم نه دي. د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که چېرې تاسو داسې کس له لاړې چې هغوی نه لیدلي والا خلک وي هغه کس جادوګر وي او تاسو په دغه جادوګر باندې بیا یقین وکړو نو دا شوه چې تاسو زما د نبوت نه انکار وکړو. زما امید دی چې تاسو به دا ټولې خبرې ډېرې ښې طریقې سره نوٹ کړي وي او تاسو به د دې جادوګرانو په پنجره کې هیڅ کلم نه چې ګیرې دي او کم خلک چې د دې جادوګرانو خبرو کې گیر شوي دي نو تاسو به هغه خلکو ته هم زما دا خبرې ورسوئ. بس الله تعالی دې موږ له هدایت راکړي د نیک عملې لار دې راته وښایي آمین. او اوري شه دا ویډیو لایک کې ولې چې ډېر زیات جادوګران به دا ډیس لایک کوي. نو ان شاء الله ملاقات به کوو په یو نوي انټرسټینګ ویډیو کې. تر هغه ټیمه پورې اجازه غواړو. د الله په امان.